السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زمونږ ګران مشر چې کوم زمونږ د ریاض ریجن جنرال سیکرټري حاجي ممتاز صاحب هغې زه راوغوښتلم د سکرین پناه یې راته ډېرې خبرې وکړلې، خو بار کې په ما ته یې ویل چې بلاله ته زمونږ د دې جماعت کس نو تا نه به مونږ چې دی نو په ما باندې لږه ډېر تنقید هم وکړه او بار کې په هغې زه راوغوښتلم چې زه د دې کیمرې مخې ته هم دا خبرې راوړم، خو بار کې زما مشر ناست دی، دا زمونږ د ریاض ریجن مشر دی، نو چې څه قسم ته خبره څه واقعه راځي نو زما تپوس هم د حاجي صاحب دی نه به کېږي. نو حاجي صاحب دی زه راوغوښتلم هغې به تاسو ته چې کومه خبره اتره ده هغه به تاسو ته وړاندې کړي. جی حاجي صاحب. جی بہت ډیره شکریہ جناب بلال صاحب تاسو د راتګ. یقینا منګه چې تاسو دا په سوشل میډیا باندې د څه وخت نه دا کومه خبره روانه ده د کنځلو د بد اخلاقۍ، نو په دې باندې موږ فکرمن وو او جمعیت علماء اسلام ریاض پخپله هم په دې فکرمن وو. نو موږ مناسب وګڼله چې موږ بلال راوغواړو او دې څه چې نور کومه سوشل میډیا کسان دي د جمعیت علماء اسلام سره د هغو تعلق دی، نو د دې ویډیو په ذریعه باندې موږ ټولو ته خپل پیغام ورسوو. جی د ټول نه اول خبره خو دا ده چې د جمعیت علماء اسلام د نورو سیاسي پارټو په شانتې نه د منشور دی، نه د دستور دی او نه د دیو طریقې کار دی، نه د دیو اخلاق دی. جمعیت علماء اسلام یو منفرد جماعت دی په دې ټولو پاکستان کې سیاسي پارټو کې، او د دې کارکون په کار ده چې هم یو منفرد مقام یو منفرد اخلاق وي. نو دغه دپاره د قاید محترم هم موږ ته دا حکم دی چې تاسو به کنځلو یا د بد اخلاقۍ د دې نه به تاسو ډډه کوئ او چاته به هم په بد اخلاقۍ باندې نه جواب ورکوئ، او که کوم ځای کې تاسو نه پوهېدئ نو په هغه ځای کې خاموشي اختیاروئ، او که کوم ځای کې وئ نو تاسو هغه ته وایئ چې خبره داسې نه ده داسې ده. د دې وجې نه بلال صاحب زمونږ یو پاکستان کې زمونږ چې کوم جنګ دی نو د تهذیبونو مولانا صاحب ویلي دي، او د تهذیب په جنګ کې دا هم یو حصه ده سوشل میډیا باندې چې په دې باندې دا خلک بد اخلاقي پلاو کی او بد اخلاقي په ذریعه باندې تا هغه خپل طرف ته راواړي او تا داسې د هغو دا وکړي چې ته هم بد اخلاقي شروع کړي. لکه مثلا هغو سره به د خپلو مور خور مور د هغو به ورسره عزت نه ورسره د هغو احترام وي، ګنې چې د هغو سره احترام وي نو د هغو یا د هغه د سیاسي مشر سره نو هغه به د خپلې ورکرې یا د خپلې کارکون د ښځې یا د هغه د مور او پلار هغو به دومره هم احترام کولی لکه څنګه چې زموږ قائد ملت اسلامي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کوي. نو هغه نه پخپله د دې حق کې دی چې زنانه راوځي او یا د هغوی بېعزتي وشي او نه د کارکون هغه دغه غواړي. لهذا دغه یو جنګ دی او دغه جنګ په سلسله کې دغه کسان دا غواړي چې زموږ کارکون هم هغه لار اختیار کړي کومه چې هغوی اختیار کړې ده. نو موږ به هم چونکې زمونږ د هغو خلاف جنګ دی، دغه تهذیب د چې کوم هغو کول غواړي د هغو زمونږ جنګ دی د هغو سره، نو هغو چې کومه لار اختیار کړي نو هغه لار به موږ نه اختیاروو انشاءالله. جی دویمه خبره دا ده چې مولانا شاه منصور شیخ صاحب به فرمایلو چې دا خلک زمونږ د وجې نه یا زمونږ د پټکي د وجې نه یا زمونږ د ګیرې د وجې نه یا زمونږ د علمیت د وجې نه دا خپل خرطوب نه پرېږدي، نو موږ د دې خلکو د وجې نه خپل دا سړیتوب ولې پرېږدو. جی نو لهذا موږ به د دغه خلکو چې کوم دیو کوم کار کوي دغه به موږ نه کوو، او ته چې د جمعیت علماء اسلام یو ذمه دار او هغه په ذریعه هغه باندې تا سره یو عهده ده، نو لهذا ستا به آینده دپاره د کنځلو ویډیو نه وي انشاءالله. جی او کومه زما علماو ته چې کنځلي شوي دي یا زما کارکون ته کنځلي شوي دي د دې موږ قانوني طور باندې به د دې لاره اختیار کړې ده اختیارویم، او د دې به موږ د دغه کسانو نه چې کوم کسان زما عالم کنځي، زما کارکون کنځي، زما مور او پلار کنځي، زمونږ اوټ والا هم زما اوټ والا کنځي، یا چې کوم کسان هغه زما چې مولانا فضل الرحمن ته څوک عالم وایي او هغه هم کنځي، نو انشاءالله تعالی دغه کسانو نه به زر تر زره موږ تپوس وکړو. دا زه د دې ویډیو په ذریعه باندې خپل علماو له او خپلو طلباو له خپلو کارکنانو له زه دا تسلي ورکوم چې موږ نه خاموشه یو او نه به په دې باندې به موږ خاموش پاتې کیږو، ځکه موږ ته دا زموږ اسلامي تقاضم ده چې موږ په خپل خور مور باندې غیرت وکړو. خو غیرت د دې دا مطلب نه دی
چې منګه داسې غیرت وکړو لکه مخکې تاسو ته پته د ټولو اورېدونکو ته هم پته وي چې دلته په ریاض کې څه کسان افغانان راغلي وو پښتون وروڼه زمونږ والی وو نو په هغه جرګې بیا په هغه کې جرګه جوړه شوې وه او په هغه جرګه کې زه هم رکن وم نو بیا وروسته هغه ډېرې مسلې ترې جوړېږي نو د دغه وجې نه موږ د خپله اثر رسوخ یا د خپله په جواب ورکولو باندې د هغه نه موږ دا مناسب وګڼله چې موږ قانوني لارې اختیار کړو او په قانوني طور باندې به موږ د خپل د دې کنځلو به موږ جواب ورکوو انشاءالله تعالی او دا دا ټول واوري چې انشاءالله تعالی موږ نه غافله یو نه بېغیرته یو چې په کوم وخت کې زما د قانون مطابق به موږ د دې جواب ورکوو او د هغه نه وروسته به د جمعیت علماء اسلام کارکون زه خدای خبر دی که په دې باندې دغه وکړم چېرې هغه په خپله خور او مور باندې بس خلک ویدیسي کنځي که دا کس ځان ته غیرتي وي او هر څوک وي نو غیرت زه اوس په دې میډیا ته دې ځای ته اوس مخامخ شم او ټول خلک کنځم نو زما نه څوک تپوس نشي کولی خو غیرت هغه دی چې دا په میدان باندې نو انشاءالله تعالی زموږ به د دغه خلکو خلاف به موږ قانوني لاره اختیار کړې ده انشاءالله او دا قانوني لاره به مخکې هم اختیارو او د دې نه مخکې که بیا دې نه مخکې که جي زه خو کنځلو سټاپډ زه ما مخکې هم چاته نه دي کړی خو بار کې چې چا زمونږ خور مور ټول قام بې عزته کړی دی نو هغه اړخ نه مونږ هم یو شیطاني لاره بیا راته اختیار شوی دی شیطاني حرکت مو کړی دی بار کې په هغې زه معذرت خواه هم یم خو که دې نه بعد ما ته چا کنځل کول نو حاجي صاحب بیا به تاسو ذمېوار بالکل جی بالکل د دې به هر کس چې هغه ته زه دا جواب دغه ورکوم چې وروره تاسو که زما په قاید باندې د هغه سره اختلاف لرئ بالکل ستاسو سیاسي اختلاف ستاسو حق دی تاسو ورسره سیاسي اختلاف کوئ موږ عمران خان په دې ټولو سیاسي پارټو کې زموږ د ټولو نه زیات بدي چې شي نو عمران خان شي خو موږ ورته کنځل نه دي کړي نه موږ هغه ته یو خبره کړې ده موږ عمران ته عمران وایو عمران خان ورته جي تر نن تاریخه پورې ما نه د عمران خان شکل وران کړی دی نه ما د عمران خان ته غلط نوم اخیستی او نه مې کنځل ورپسې کړي دي د هغو کارکنانو مو زم هم کنځل زما قاید شکل یې په زناور هم لګول دي ورسره یې مال هم دی پوزه کې یو کاړې او روټۍ راچولې چې دا په دې هېڅ خبره نه ده جي دا خو خبره تاسو ته ما د سکرین نه مخکې مو کړله چې د دې به ترې موږ تپوس کوو او که نه نو زما تپوس به بیا الله پاک په قیامت کې به هم کوي چې یاره تم دا دغه کولی شي د الله په عدالت کې چې یا الله پاکه ما د علماو دفاع کوله او زما مور او خور چې د علماو د دفاع د وجې نه کنځلې شوې ده نو انشاءالله زه تا ته دا تسلي در کوم هر یو کارکون ته کم کس هم چې په سعودي عرب کې وي او هغه کنځلې کوي نو تاسو ما ته د هغه لینک رالیږئ د هغه ویډیو رالیږئ انشاءالله تعالی زر تر زر به د قانون هغه به د قانون په ګریب کې راځي او قانون به هغه انشاءالله تعالی د سعودي عرب داسې حکومت نه دی چې د خلکو کوم ګڼلی دی موږ د دې ځای کې د حکومت دا موږ ته د خپل قاید د طرفه د خپلې پارټۍ د طرفه دا کلیر کټ آرډر دی چې تاسو به د سعودي عرب د حکومت احترام کوئ د هغو د قوانینو به احترام کوئ او دا موږ د هغو د قوانینو احترام کوو موږ که دې ځای کې څوک کنځو یا د چا سره د هغه نه په خپل دغه باندې بدله اخلو نو دا د قانون د سعودي حکومت په لاس کې هغه رسېدل دي موږ به دغه چا چېرته نه کوو صحیح ده موږ به دې ځای کې د قانون د احترام به کوو او انشاءالله تعالی دغه کسانو له موږ جواب ورکوو او دغه جواب به انشاءالله تعالی داسې جواب وي چې زموږ ټول کار دغه چې دی موږ ډېر دا کوشش هم وکړو موږ دا یو کوشش هم وکړو چېرې که دغه کسان راشي او هغو د دې ځای کې د مشرانو سره کینی او معافي وغواړي نو موږ به قانوني طریقې کار سټاپ کړی و د اوسه پورې خو د دغه کسانو هغو به هر څه چې دي هغو په غلط فهمۍ کې یا به په ځان به زورور بولي نو انشاءالله تعالی دغه کسانو به موږ د قانون په ګریب کې خامخا راځي او انشاءالله تعالی دا به بیا دا ټول کسان وګوري او چې د قانون په ګریب کې دا کسان څنګه راځي او دویمه خبره دا ده که بیا دغه هم نه نو انشاءالله تعالی پاکستان خو بیا زموږ ملک دی نو هلته بیا که څوک کنځلې کوي او دغه کوي نو موږ بیا به تپوس کوو چې یاره او زموږ هر یو کارکن تپوس کوي جی او بس کارکنان هم چې دی نو کم خپوي یا زړه کې څه وي انشاءالله زموږ مشران خاموشه نه دي او بار کې په مونږ به انشاءالله نن د پسه چې څه قسم ته حکم وي زمونږ به پې لبیک وي دا جي زمونږ حاجي ممتاز صاحب جنرل سیکرټري خبرې تاسو اورېدلې جي د تسلۍ یوه خبره به دی کې تاسو بلال صاحب معذرت کوم ستاسو نه تاسو یوه خبره زه بله یډ کومه به دی کې چې په څه وخت کې زمونږ په دغه پاکستان کې خلک به راوتلل چې کافر پلانکی کافر نو هغه کې بیا به یو ناره ویله چې پلانکی کوته هی
نو بیا دغه هغه مشر ویل چې یاره تاسو هغه ته کوته مو وایئ که د قیامت په ورځ هغه سپی راپاڅېږي او الله پاک ته ووایي چې یاره ما خو صحابو ته کنځلې نه وې کړې دې کسانو ولې ما ترې سوي دي. زه درته دا یوه خبره کوم که په قیامت په ورځ به انشاءالله تعالی زه د چا تصویر په دغه باندې مه لګوئ، په سپي باندې که څوک من ته کنځلې کوي دغه تصویر په سپي باندې مه لګوئ، ځکه که قیامت په ورځ باندې دغه سپی راپاڅېږي او الله پاک ته ووایي چې یاره ما خو علماو نه کنځلي د دې پلان کې زما دغه کم کسانو چې علماو ته کنځلې کړي دي دغه تصویر په سپي باندې لګولی نو ما څه ګناه کړې وه. نو لحاظه زه د ټولو کارکوونکو ته یوه خبره کوم چې د چا تصویر په سپي باندې مه لګوئ، د چا شکل سر چې دی نو په سپي باندې مه لګوئ. دا یو ډېر نغه عادت دی، نازیبه عادت دی او زمونږ کار دا نه دی. انشاءالله تعالی موږ به په دلیل باندې خبره کوو او د قانون د لارې به کوو او چې دا به دا تاسو ټول وګورئ انشاءالله. ډېره مننه جي ممتاز صاحب، خو تاسو اورېده او جي ستاسو هم شکریه ادا کوم او انشاءالله آینده به که خیر زمونږ د طرف نه داسې نازیبه ویډیوز نه راځي، نه به که خیر غیر اخلاقي ویډیو راځي. خو بار کې که چا هم غیر اخلاقي کوله زمونږ مشران هم شته دی او په قانون هم شته دی او پس د هغې نه د الله پاک به یو ورځ لوی عدالت لګي، په هغې کې به هم د ګریوان نه رانیسم او زه چې دی که ما نه چاته کې څه قسم تغلطې شوي یا چې زما د وجې نه څوک د چا زړه ازار شوي هغې نه زه معذرت خوا یم. دا جي صاحب دی په وړاندې درته دا په دې ویډیو کلیپ کې هم ذاکروم چې زه د ټولو نه معذرت غواړم. خو که بار کې د دې نه پس هم د چا په زړه کې څه وي او بغض ساتي، بغض په وجه د دې ساتي چې ته د علماو دفاع کوي، نو لحاظه هغې چې دی نو د هغې نه که زه په دې ټیم کې تپوس ونه کړی شم نو په ورځ د قیامت په دې انشاءالله بلاله زه تا ته دا خبره بیا هم کوم چې ستا تپوس به دې موږ کوو انشاءالله تعالی د عادي ځای کې که ستا تپوس دی که د هر کارکون دی. دا اوس چې زه دا ویډیو کوم نو که ته د هغو کنځې نو بیا به د هغو تپوس به هم ستاسو نه کوم. زمونږ دا کار داسې دی چې موږ د یو پارټۍ داسې پارټۍ سره تعلق لرو که هغه د پی ټي آی خور و مور ده هغه هم زما خور و مور ده. هغه به یو هلک به هغه به هغه زورور یي کار څنګه یا به د ماحول اثري، خو دغه شیز به نه وي. د خور و مور په پاکستاني که ده او که مسلمانه ده او که ټوله ده نو دا محترمه ده او موږ به دې له احترام ورکوو. جی ډېره مننه جي، والسلام. ویډیو کلیپ در سره شیر کې او زمونږ چې څومره هم کارکنان وي مشران وي چې هغو ته زمونږ د مشرانو دا وینا ورورسي. د الله په امان.